نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته پر نور او د نور نه ډکه وظیفه ده. محترمو دا وظیفه که څوک سار کې نو ماښام پورې به حاجت پوره کیږي. که چېرته څوک ماښام دا وظیفه وکړي په دې ښودلې شوې طریقه باندې انشاءالله العزیز د سحر پورې به د هغه تمام حاجات دا پوره کیږي. یا که یو مشکل دی سحر ووایي نو ماښام پورې به مشکل دا پوره کیږي، او که چېرته ماښام ووایي نو سحر پورې تمام مشکلات به دا پوره شي. یو ډیر زیات لوی عالم او ډیر زیات عظیم شان هستی ده. هغه دا فرمایي چې زما کو چېرته سحر کې حاجت پیدا شي وایي زه دا الفاظ ویم حسبي ربي مربي. دا الفاظ زه ویم الله پاک زما حاجتونه د مازدیګر پورې پوره کړي. یا یو مشکل کار را پیښ شي الله پاک زما دغه مشکلات ختم کړي. که چېرته ماښام کې زما مشکل را پیښ شي دغه الفاظ ویم نو انشاءالله العزیز د سحر پورې زما حاجتونه پوره دغه رنګې زما څومره چې مشکلات دي دا ختمي. محترم مسلمانانو تاسو هم دا وظیفه وکړئ د زړه په صدق باندې او دغه رنګې په اخلاص باندې انشاءالله العزیز کامیابي دا پکې الله پاک ورچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو تاسو دې وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه مخاطب یم تاسو سره د یو نوي ویډیو سره. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده دا د حسبي ربي مربي وظیفه ده. یاد ساتئ محترم مسلمانانو کو ستاسو څومره حاجتونه وي الله پاک به ستاسو دغه حاجتونه په ښه طریقې سره پوره کړي. څومره چې ستاسو مشکلات وي الله پاک په دغه مشکلات په احسن طریقې سره محترمو دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترمو مفتی ضروري خان سے فرمایي چې وظیفه ویل کېږي هغې ته چې د ژوند حصه سازه شي، د ژوند حصه دا جوړه شي. بس چې کله مونږ ګرځو بیا مونږ ذکر کوو، چې کله مونږ ناست یو بیا مونږ ذکر کوو، که مونږ هملاست یو بیا هم ذکر کوو، که زمونږ چارهدام وي بیا هم ذکر کوو، که زمونږ چارهدام نه وي بیا هم ذکر کوو. مطلب دا چې په هر یو حالت کې د الله پاک ذکر کوو. او فرمایي چې مؤمن کامل هغه دی چې د هغه ژبه د الله پاک په ذکر باندې د لمده وي او د الله پاک نه 24 غنټې دی غواړي او الله پاک محترمو له پوره کوي. یاد ساتئ محترمو زمون کار صرف وظیفه ښودل دي. ستاسو تعلق او خپل ځان تعلق د الله پاک سره سازول دي. یو سړی څومره ډېر زیات ذکر د الله پاک کوي نو الله پاک ته نږدې کېږي، او څومره چې الله پاک ته نږدې کېږي دومره به الله پاک د انسان د خصوصي کرم او دغه رنګې خصوصي توجه دا به محترمه فرمایي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو د حسبي ربي مربي. فرمایي محترمو چې معنی دا د حسبي زما لپاره کافي دی، ربي زما رب. نو چې څومره ستا حاجتونه دي او ته وایي چې حسبي ربي زما رب زما لپاره کافي دی، مربي چې زما پرورش کوونکی دی. ستا کاروبار چلیږي نه دا وظیفه شروع که حسبي ربي مربي زما رب زما لپاره کافي دی، مربي چې زما پرورش کوي. زه ماشوم یا مطلب د مور په هیټه کې یم بیا زه دنیا ته رالم بیا بیخي ماشوم او هغه دور نه والا اوس پورې دومره راغټ کړم مربي زما پرورش کوونکی دی. نو که تا کاروبار دپاره وظیفه کې او دا دې وي چې زما رب زما لپاره کافي دی حسبنا الله نعم الوکیل یا حسبي ربي مربي. دغه رنګې د رشتې دپاره دا وظیفه کورې شروع کړله ته چې حسبي ربي بس د پلانکي ځای کې رشته کوم زما رب دا زما لپاره دا کافي دی. محبت له دوام ورکړې دا ووایه حسبي ربي دې محبت حوالې سره زما رب زما لپاره کافي دی، مربي چې زما پرورش وکړو. محترم مسلمانانو چې څومره ګران کاري د ګران نه ګران مشکل وي او نه حل کېږي بس دا ووایه چې حسبي ربي مربي زما رب زما لپاره کافي دی، زما رب زما پرورش کوي. انشاءالله عزیز محترمو د ګران نه ګران مشکل او الله پاک ستاسو دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترم وظیفه د سحر مانځه نه بعد هم کولی شئ، د ماسپښین نه بعد هم کولی شئ، د مازدیګر نه بعد هم کولی شئ،
او ماښام او ماسخوتن نه بعد هم کولی شي. ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به یو پرسکون ماحول دا ګورئ. داسې نه چې بس لګیا یي خلکو سره ګپ هم لګي او دلته کې وظیفه هم کوي، نه، په داسې ځای کې ته کښېنه، ځان یو ترتیب برابر کړه کوم زه تاسو ته یم، او کښېنه داسې ځای کې چې الله څوک هم دی. حسبي ربي، زما دپاره زما رب کافي دی، مربي زما پرورش یې کړی. الفاظ چې وایي نو معنی ته خیال کوه، اثر به ډېر زیات کوي. کیدای شي په تا باندې دا ویښتان هم ودرېږي، دومره ناشنا اثر د الفاظ محترمو کوي. خو چې کله موږ معنی ته ګورو، په جزا نه ځای کې موږ کښېنو او دا حسبي او ربي مربي دا محترمو 500 پیرې وایو، یو شپېرې مخکې درود شریف او یو شپېرې وروسته درود شریف، او بیا محترمو د هغې نه بعد حسبي او ربي مربي دې ذکر کول محترمو دا پکار دي. صرف 500 پیرې روزانه، که هر ټایم دا کې کو ساره کې کو ماښام کې کو شپې کې کو ماسپښین کې، دا ټایم به کې محترمو څه قید نشته. نو پیدا به دا وي چې څومره ستاسو حاجات دي، مسائل دي، مصائب د الله پاک به تمام محترمو ته ختم کړي، پرسکون زندگی به الله پاک تاسو ته درکړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.